خزه ناس ورته اداغه څه قتل ماشومان چې وشتره انا بس قتل بس شات ارتاو شمړ شو هټ پیل شو هوت وجه پر اخبار کې مو یو سړی دا کیفیت کته په دې کتو مرشه نو دا کوم ځای کې قتل خټي وی کې وګانا نو هغه خو عکس کته خو دا کتم چې دی اوسې عکس کته شه دی نه نو حجاب استاد د ائمت کې حجاب برقی شیزونه ختم کړ تاسو په خور اخکاری تاسو لندن اخکاری کراچۍ ته اخکاری ناس دلته د دې برقی شیزونو دا حجابات ختم کړ تاسو نو دارنګه پیغمبر علیہ السلام چې بر لاړو حجابات نو من ادا یمینی ولا یساری قتل فقال مرحبا بالنبي الصالح وشوي دا آدم علیہ السلام چې ملاقات شو مرحبا بالنبي الصالح هر کله دی هغه پیغمبر الصالح چې نیک دی والابن الصالح والابن الصالح هغه بچی زما چې نیک دی بالنبي الصالح والابن الصالح پاک نبی پاک بچی اوس سوال دا دی چې نبی علیہ السلام لاړ جبرئیل دغه آدم علیہ السلام سره او ملاقات شو سلام نشته لري فکر خو چې سلام ویل شي وي په دې حدیث کې سلام ذکر نه دی قال حدیث فسر بعضو بعضن دغه دې ځکه نشته او کتاب الانبیاء کې دغه روایت را روان دی الته کې باقاعده ذکر دی چې سلام ویل شو 549 صفحه تو ګورا 549 الله الله سبحان الله او کته کنه 549 دا ګورا درې مکر خو ګورا قال نام قال مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فاذا في ادم عليه السلام فقال هذا ابوك ادم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا الى اخره مسئلہ حل شو ان شاء الله مزیدار اور واسطے سلام ذکر دے قلت لجبريل من هذا قال هذا آدم آدم دے واذ الاسودة عن يميني وشمالي نسم بنيه او دا روحنا تور دا تور یعنی اسویدا دا مثالنا دا شخصنا دا صورتنا خی طرف تو کس طرف تا نسم بنيه دا دے دا اولاد روحنا دین نمارا اغذی عالم ارواح دین آلتا کی ارواح وی فعل یمین منهم آل الجنہ آل یمین جنتیان دی ولا سودت اللتیان شمالی آل النار فیضا نظران یمین ضائقہ چی قتل بے خی طرف اندل بے ویضا نظر قبل شمالی بکا حتی ورجبی نبی علیہ السلام یو خیجول شمزہ الى السماء ثانیہ دویم اسمان تا فقال لخازنها نو دویم اسمان دربان چی تو جبریل افتح دروازہ کلاو کا فقال لو خازنها مثل ما قال اول ففتحها تپوس ما پوسوش پانا بی تپوس دروازی نشی کلاوی دے قال انس توجہ کرنا بھئی انس وی دا خپل شیخ ابو ذرنا انس دا روایت نقل کی دا چانا ابو ذرنا قال انس وی فذکرہ انه وجد فی السماوات انس وی چ ابو ذرہ ته بیانو کا چې نبی علیہ السلام وکړه پسمانو کې آدم علیہ السلام ادریس علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ولم يثبت كيف منازلهم او دا ثابت ندی چې څنګه منازل دوی یا لم يثبت دا خبره نه بیان کړی شوی كيف منازلهم چې دوی مرتبه
او دوی کوټي او دوی زینو د استوګنی څنګه یا منازل زید نزول چول اسمان کې سوکو په دویم کې سوکو په دریم کې سوکو په دې ترتیب سره غیر انه سوا د دینا چې دی انس د خپل شیخ ابو ذر نقل کړی دی چې انه ذکر دی دا خبره ذکر کا چې انه وجد ادم فی سماء دنیا آدم علیہ السلام په سماء دنیا لیدلو او ابراهیم فی سماء سادسه او ابراهیم علیہ السلام لیدلو په اسمان شپږم کې اوس په دې اشکال دی توجه دا روایتونه دو دي انس نقل کوي د ابو ذر سیمنا او د ابو ذر په روایت کې دا دي چې اسمان دنیا کې آدم علیہ السلام او پسمان شپږم کې ابراهیم علیہ السلام دی لیکن دا انس چې کله روایت کې د مالک ابن صعصعه دا انس روایت کې مالک ابن صعصعه نو هغه بیا ذکر کوي وفي السماء السابعه ابراهيم عليه السلام په اسمان کې دی انس ينقل عن ابي ذر فيقول ان ابراهيم كان في السماء السادسه وابو ذر وانس ينقل من مالك بن صعصعه ويقول ان ابراهيم في السماء السابعه اوس بسکو اختلاف راغی تو بعض علماء کرام فرمایي چې دا سفر دو زلو دا سفر دو زلو نو په یو سفر کې پشپغم اسمان ابراهيم سیو قتلو او په بل سفر کې په اسمان کې ابراهيم سیو قتل دي دا دو زل دي او څو کوئی چې نه کدا واقع یو ده د شش کال دی روایت انس ان ابي ذر شپغم روایت انس ان مالک ابن صعصعه وم شکال نشته دی اولی پشپغم کې وکړه د بیا ابراهيم السلام سره مرګره شو نو دواړه هم اسمان ته لاړ دغه څه ښکار دی ٹھیک شو جی قال انس ولما مر جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بادریس هر کله تیر شو جبريل عليه السلام په نبی عليه السلام باندې بادریس په ادریس عليه السلام نو قال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح فقلت ما من هذا ادریس علیہ السلام دی ګور علماء کرام په دې کې د محدثین عظام لوی جګړه لوی مسأله ده چې دا ادریس علیہ السلام چې کوم دی دا څوک دی نو اکثر مورخین لیکي چې دا ادریس علیہ السلام چې کوم دی نو دا من اجداد نوح علیہ السلام دی دا آدم علیہ السلام په اولاد کې شیش علیہ السلام دی بیا ادریس علیہ السلام دی بیا غین پس نوح علیہ السلام دی لہذا دا پاجداد د نوح علیہ السلام کې راځي امام بخاری تحقیق دا دی چې دا ادریس علیہ السلام د نوح علیہ السلام نه مخکې نه تیر شوی دا ادریس علیہ السلام د نوح علیہ السلام نه وروسته راغلی دی او دغه وجدا چې دی حدیث کې ادریس علیہ السلام بن نبی صالح وی والابن الصالح نه وی دا د امام بخاری مزاج دی چې ادریس علیہ السلام زمانه چې وا د نوح علیہ السلام نه وروسته دی فقلت من هذا ادریس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح قلت ما من هذا موسى ثم مررت بعيسى بیا تیر شم په عیسی علیہ السلام نو بعض علماء چې دا ثم مررت بموسى دا ثم دلته تعقیب ذکری دی پاره دی او څوک چې دارو ثم مررت بابراهيم چې راځي نو الته دی او د ابراهيم عليه السلام ملاقات مخکې شوه دی فقال مرحبا تشو كنا ثم مرت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مرت بابراهيم عيسى عليه السلام نرستو ملاقات ابراهيم عليه السلام سره وکړه اب بعض روایت کرا دي اول ملاقات آدم علیہ السلام سره بیا نوح علیہ السلام سره بیا ابراهيم علیہ السلام سره بیا داس نور انبیاء کرام سره
دلته ثم مرت ابراهيم راغ ټول نه اخر کې راغې ودا تعقیب ذکری دی رتبی نه دی فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح وګورې ابن پکې راغې قلت ما منازا دا سوق دی قال هذا ابراهيم عليه السلام قال ابن شهاب ابن زوري وی ابن شهاب زوري وی فاخبرني ابن حزم مال خبر را کړی دی زما شیخ ابن حزم چان ابن عباس و ابا حبۃ الانصاریہ ابن عباس سے او ابا حبۃ الانصاری سے کانا یقولان دوی دوړو بوي و دوی دوړه چوي به قال النبي صلی الله علیه وسلم ثم عرج بي بیا اخت جبريل ما سرا یا عرج بي او خجول شمز حتا ظهرت تر دې چې خبر شوم یا ظهرت چې کېناستم لمستون پاغزه برابر باندې لمستون یا بمستون پاغزه د ناشتي زید ناشتي اغزه برابر اوس کې مانو کو خبي لمستون په سټیج اغزه برابر زید ناشتي سټیج اسمع فی صریف الاقلام چې ما ورزل پای کې کشار د قلمونو سبحان الله دفتر محفوظ کې لوی محفوظ کې چې دنه قلمونه لیکل کوي را فلان کې اعمال فلان کې اعمال فلان کې اعمال کر کې دل کنه ا کشاره ا د قلم आवाज چې کوم هغه ما اوریدو بس قال ابن حزم وانس ابن مالک توجه کرنا دیزه کې بعض حضرات خطا شي اوی معنی کې قال ابن حزم ویلی دی اور انس ابن مالک ویلی دی چې قال النبي صلی الله علیه وسلم خدا معنی غلطه ده معنی بکای قال ابن حزم عن شیخه ابن حزم د خپل شیخ نه غسته د خبره وانس عن شیخه ٹھیک شو سبحان الله وسیدا نمانا ابن حزم عن شیخی استاشی لکلی دی قال ابن حزم عن شیخی ابن حزم د خپل شیخ نه روایت غسه دی وانس عن شیخی او دان شیخ ابو ذر دی یا مالک ابن صعصع دی ٹھیک شو او دغه خبره دلته براشی کې لیکل دا او چې کله صفحه 71 راځي 471 نه بیا کته شي کې لیکل دا 471 وګوره ګوره دا مینځ غوړي کې ګوره دا برج دا ورجبی په لیکل دي ثم ورجبی جبريل حتى ظهرت لمستوان اسمع صرف الاقلام قال ابن حزم عن شيخ لاندي کی قسطلانینا وانا ابن مالك عن شيخي خبر ٹھیک شو ان شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على امتي نو الله پاک فرض کزما په امت باندې 50 صلاتن 50 مزونه فرجعت بذالک نو واپس شم په دی باندې الله وزا خستا په امت 50 مزونه فرض دي حتا مرت علی موسی چر روان شوم تیرې دم د موسی علی السلام نا فقال موسی علی السلام ماته ما فرض الله لك على امتک سشه فرض کړ الله پتا باندې قال پارا استا په امت ماته فرض 50 صلاتن 50 مزونه فرض کړه قال فرج الى ربك جی واپس شا ربتا فإن امتك لا تطيق شتا امت دې طاقت نشلرله او موسی علیہ السلام عالم الغیب نو بلکې دا خبره د تجربه نه ده او ځکه چې اوسره د دې موسی علیہ السلام تجربه شو بنی اسرائیل سره بنی اسرائیل باندې دوه مزونو بقول د باز یا دریو هغه د دریو مزونو پابندی نشو کولای په زما امت ته دریو مزونو پابندی نشو کولای ستا امت پر 50 مزونو څنګه پابندی وکړي لار شو الله په دربار کې تخفیف وغواړه
فرجعت الى موسی ٹھیک شو کنه فقلت ما وضع شطرا نو کې خدا